جی ناظرین د پاکستان تحریک انصاف چې کوم را روان احتجاجي جلوس به جلسه به یا اسلام آباد ته چې راځي نو اگر چې اسلام آباد کې د هغې حوالې سره مختلف رای دي. بعضې خلک وایي چې دا به کېږي، بعضې خلک وایي چې کېدای شي دا ونه شي، ځکه ډېر شارټ نوټس باندې ده. خو که موږ وګورو نو د هغې دپاره زیات تیاری چې کوم دی یو وارې بیا صرف خیبر پښتونخوا کې په تیزۍ سره روان دی. او هغه ورځ علي محمد خان د پاکستان تحریک انصاف سینیر رهنما هغوی زما سره یو پروګرام کې دا خبره کړې وه چې یاره د ټولو نه غټ چیلنج چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف د قیادت لپاره هغه دا دی چې د پنجاب او د سند نه چې کوم دی پی ټی آی ورکر راوباسي. نو که هسې موږ وګورو نو لږ هغې ته خو تقریبا دا دی خواوشا 10 ورځې پاتې دي. خو په دې حوالې سره خیبر پښتونخوا کې ډېر تیزۍ سره هلته کې چې کوم دی زور و شور سره تیاری روان دی. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب چې کوم دی هغوی مختلف میټینګز په روزانه بنیاد باندې کوي. ریجنل چې کوم لیډرشپ دی یا ډسټرکټ لیډرشپ دی هغوی هم لګیا دي. خو دا دی چې پنجاب کې لا هغه مونږ ته سرګرمیانې نه ښکاري، ځکه پنجاب کې اوسه پورې کنفیوژن دا دی چې یاره کیدای شي دا چې کوم دی دا دغه پوسټپون شي، ځکه دی کې چې کوم سلمان اکرم راجا صاحب دی یا عمر ایوب خان دی یا نور داسې کوګورو ګوهر خان دي نو هغوی له طرفه لا داسې کلیر دغه نه دی راغلی چې یاره، بلکې توقعات دا دي چې هغوی وایي چې یاره لیډرشپ باندې به داسې مشوره ورکوي چې یاره دا پوسټپون کړي. نو د دې د وجې نه پنجاب کې په سند کې یا اسلام آباد کې چې کوم دی هغه تیاری نه ښکاري، ولې خیبر پښتونخوا کې په دې حوالې سره چې کوم دی کافی تیاری روان دی. نو ماته یو وارې بیا داسې ښکاري چې د پی ټی آی دا احتجاج چې به کوم دی دا به هم صرف د خیبر پښتونخوا د خلکو په اوږو باندې، باوجود د دې نه چې تیر که د 4 اکتوبر احتجاج و نو خیبر پښتونخوا خلک راله ډېر زیات دلته کې سختې تیرې کړلې. خو په دې انتظار و چې یاره کیدای شي ډېر زر د دغه نه هم راشي خلک د پنجاب نه پینډۍ نه، خو د پینډۍ نه هم څوک رانه، لاهور نه هم څوک رانلله، او دغه شانتې که د هغې نه مخکې د 25 مای احتجاج و. یا تو ګورو زیاتره دا دی چې د خیبر پښتونخوا خلکو باندې ډېر زیات انحصاري د پاکستان تحریک انصاف. نو دې ځل هم ښکاري داسې چې یاره د پنجاب قیادت چې کوم دی داسې نه لګي چې یاره هغوی ګنې موبلایزیشن شروع کړی دی، بلکې هغوی هم په پېښور کې ناست دي، زیاتره لیډرشپ یې په پېښور کې ناست دی. د پېښور نه به تیاری کړي ځکه چې د هغوی سره یره دا ده چې یاره مونږ به ونیوي. نو ظاهره خبره ده ما په خیال چې کوم خلک د جیل نه یریږي یا د پولیسو نه یریږي نو زما نه د خیال چې هغوی بیا داسې غټ احتجاجونه پلان کوي شي. خو دا احتجاج به یو وارې بیا ښکاري داسې چې د پښتنې سیمې چې کوم کارکنان دي د پی ټی آی د هغوی په اوږو باندې وي.